باجوړ چې کوم دی نو مطلب دا په تاریخ کې اولنی بازار بس یعنې بالکل چې کوم دی بل بازار موجود نه و او دا چې کوم دی نو اولنی بازار په ټول چې کوم دی وطمان خیل کې په ټول باجوړ کې. باجوړ چې د زرګونو کلونو نه د انساني ژوند ټاټوبی دی. د بیلابیل لکه کلتوري، تاریخي، اقتصادي، عمراني وغیره ارزښت آثار پکې راپاتې دي. په دغه راپاتې نښو کې یو د 19مې 20مې پیړۍ تجارتي مرکز یا بازار د چینګۍ بازار هم دی. د ښار بازار موجود نه و، د پشد بازار موجود نه و، یو بازار چې کوم دی په باجوړ کې موجود نه و او دا د چینګۍ بازار چې کوم دی نو مطلب دا موجود و او دی له به خلک د ډېر لرې لرې ځینه چې کوم دی نو یعنې سوداګان له راتلل، د برنګ نه به راتللو، د رنګ نه به راتللو، خلکو به دلته ډکي راوړل او خلکو به چې کوم دی دلته جوپې کولې، انډېري به یې راوړل او ډېر چې کوم دی ښایسته ښایسته درانه سپین ږیري پکې وو، مشران پکې وو په دې وخت کې. او اوس چې کوم دی نو مطلب دا دی یعنې هماغه کلی آباد دی خو مطلب دا دی چې هغه مزې پخوانی نشته دی ځکه یا بازار هم تاسو وینئ والې چې دوکانونه هم ټول رالوېدلي دي. د دې بازار پیل د خوا او شاته غرونو د لرګو، واښو او د میزري د شیانو د خرڅ نه کېږي. وروسته ورسره هم د دغه غرونو پیداوار شوکاڼی چې لکه د چونې د کاڼي د دیوالونو د سپینولو په کار راته هم شامل شو او دغه رنګ ورو ورو د غیر آباد منډۍ د بازار شکل اختیار کړو چې ورسره خوا او شا سیمه هم پوره آبادېدل شروع شو. وروسته د 20مې پیړۍ د 3مې لسیزې په پیل کې د انور نګار په وینا دلته د خدایي خدمتګار تحریک سکول هم پرانیستلی شو چې پکې به د تعلیم سره سره زده کوونکو ته هنر هم ښودلی کېده چې په سبب یې دغه اقتصادي مرکز یا بازار نوره وده هم ومونده او د روزمره ضروریات اشیا او خدمتونه خلکو ته په لاس ورتلل شروع شو. نو داسې ده چې دا پخوانی بازار دی، تاریخي زموږ د یادو آشون دی. دلته زموږ نیکونو به چې کوم دی کار کوو، زموږ نیکه وینه پاخان انګر به ورته وه او مطلب دا دی دلته کارخانه وه، هغه کې به چې کوم دی ټوپک یعنې سازولې د نواب صاحب د دور په حکومت کې او مطلب دا دی چې دلته به چې کوم دی هغه پیتي ټوپک به سازېدله. یعنې دلته چې کوم دی ډېر پخواني سپین ږیري چې کوم دی موجود او ډېر تاریخي بازار دی. دا بازار بیا وروسته د باجوړ په لویو قدیمو مرکزونو کې شمار شو. دغه رنګه د بازار تر 2 پیړو پورې د سیمې خلکو ته د ژوند اسانۍ رسولې. دا بازار نن هم د باجوړ ښار نه د جنوب مشرق اړخ ته په 15 کیلومتره فاصله کې موجود دی. د بازار خپل قدیمي ساخت لکه د دیوالونو جوړښت او د دروازو صورت هم هغه شان خوندي ساتلی شوي دي چې په لیدو یې انساني روح ته یو خاص تسکین او خوند حاصلیږي.